امن خبره وکړه موږ د خیر خبره وکړه موږ فساد کوونکي خلک نه یو موږ په دې معاشره کې کوم خلک فساد جوړوي د کوم څیزونو د وجې چې فساد جوړېږي لکه دا غواکارو خبره ما وکړه دلته منشیات فروش دي په هغې موږ ریپیټډلي بار بار خبره کوو چې واړه واړه منشیات فروش څه کې په دې علاقه کې د لوکالي منشیات فروش دي په دې علاقه کې د انډرپنې ډېر غټ کاروبار کېږي په دې علاقه کې چې کوم دی د خلکو سره چې کوم دی لس مرلې کلان فکر خلکو قبضه کړې ده د کونډو رنډو خلکو په هغې خېټه ورچولې ده او یو ظلم روان دی تپوس نشته امن جرګه د دغه مظلومانو د دغه کمزورو د دغه حقدارو او دغه خلکو اواز دی چې د چا اواز نشته وایسلیس خلک چې د چا اواز نشته امن جرګه او کومه خبره چې باودین ورور زموږ وکړه دا زموږ د زموږ ملګری فاونډر ممبر دی زموږ چې په کوم ځای کې ظلم وي صاحب ډاکټر ظفر صاحب ده سره زیاتې کړو او بیا یې حال دا و چې د تقدیدي اصولو لار رو دو ورته نه میلاوېده او په دغه ځای کې مونږ ورو ولاړو او راغې ځان سره د علاقې پي اې راوسته او ډېر په مینت او په سوال باندې ځان خلاص کړو نو زه دلته هم دا چار څوک داسې نه پېژنم ناپوهه خو ځکه دی چې ده د خپل حد نه دونه تجاوز وکړو دونه تجاوز ده وکړو چې نن دی د معاشرې سپین روبي عزتدار خلک دا څه کې دی نن خپل ډي آی جي نه مني دی ډي پي او نه مني دی خپل ډي ایس پي نه مني نو زه به د بهرني صاحب د عزت تپوس وکړم خو د افسران د خپل عزت تپوس وکړم دا دغلته څه ته ناست دي زما په مخ کې ډي آی جي ډي پي او ته ووایي چې ته د ایس ایچ او ته ووایه چې زموږ د خلکو په جایدادونو او په ځمکو کې څه کار دی یو سړی متاثره دی یا اګریوډ دی یا هغه ته مسله لړ شي